د بېنظیرې د روپو نوی قسط 14,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې میلاویږي که په زړه طریقه به میلاویږي او رجسټریشن چې دی دا به د کل نه شروع کیږي کومو کسانو کارډونه چې بلاک شوي دي یا ورته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی بار بار دا تپوس کوي چې رجسټریشن به د کل نه سټارټ کیږي په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه وایي چې موږ رجسټریشن وکړو نو رجسټریشن چې دی هغه بند دی نو دوی وایي چې دا به د کل نه سټارټ کیږي په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي نو د بېنظیرې د روپو یو قسط چې دی هغه شروع دی 13,500 روپۍ چې هغه تاسو ته د اکتوبر نومبر دسمبر میلاویږي اوس چې راتلونکی کم قسط تاسو ته میلاویږي نو هغه به تاسو ته د جنوري فروری او مارچ چې دی دا به تاسو ته د هغې روپۍ میلاویږي نو دې درېو میاشتو دا قسط چې دی وایي دا موږ ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي ځکه زیاتر کسانو ته سیم میلاو شوی دی خو کمتر داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې سیم نه دی راغستی نو کومو کسانو چې سیم نه یې راغستی هغه خو دې لاړ شي سیم دې راواخلي ځکه نن سبا رش نشته نو په دې وخت کې تاسو ځان له خپل سیم چې دی دا ښه په اسانۍ سره راغستی شئ په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو ته دا پته نه لګي چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو نو خپل اهلیت وګورئ یا لاړ شئ دفتر ته د خپل سیم تپوس وکړئ چې سیم درته میلاو شو تاسو ته به روپۍ چې دی دا میلاویږي نو سیم راواخلئ چې د سیم دا کار چې دی دا ختم شي نو د هغې نه وروسته بیا ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا به کولاویږي نو تاسو ته په هغې ویلټ اکاونټ کې چې دی دا روپۍ راځي نو دې ځل چې کم قسط شروع کېږي نو د حکومت اراده دا نشته چې هغه تاسو لا په دغې ډیجیټل ویلټ کې چې دی به دې کې درکړي دې ځل چې کم قسط دی دا به تاسو ته هم په دغې زړه طریقه میلاویږي په دوکانونو کې یا په کیم سایټ کې ځکه لا اعلان نه دی کړی چې په کیم سایټ کې به ورکوو که په دوکانونو کې خو تاسو ته په دغه زړه طریقه میلاویږي ځکه هر یو کس ته چې دی سیم نه دی میلاو شوی ټولو ته سیم میلاو شوی نو بیا به ډایرکټ ستاسو اکاونټونو ته چې دی دغه راویشتل او تاسو ته میلاوېدل نو ځینې کسان دا خبره کوي وایي د سیم څه پیدا شوه چې سیم موږ راغستی دی ځکه چې کټوتي چې دی هغه خو به دې کوم کېږي نو سیم د حکومت د طرفه وینا شوه تاسو سیم راواغستو سیم چې دی هغه چالو ساتئ چې کله هغو د اکاونټ وینا وکړه اکاونټ به کوله کړه بیا به ستاسو دغه اکاونټ ته دا روپۍ راځي په دې کې ځینې کسان دا تپوس هم کوي چې دغه چې دی رجسټریشن به د کل نه شروع کېږي چې موږ دوباره رجسټریشن وکړو ځکه چې هر 3 کاله پس چې دی تاسو به دوباره اندراج کوئ په دې کې ځینې کسان چې دی هغه بلاک کړي دي نو هغه به 2 کاله پس چې دی هغه به اندراج کوي لکه 2 کاله پس چې دی هغه به دوباره دغه چې دی هغه کولی شي رجسټریشن په 2 کالو کې دننه چې دی هغه رجسټریشن نشي کولی خو ستاسو د بلاک کېدو چې 2 کاله وشي د هغې نه وروسته کولی شي په دې کې ځینې نوي کسان دي نو هغه وایي چې موږ به رجسټریشن څنګه کوو نو تاسو چې دی رجسټریشن به په دفتر کې کوئ دفتر ته به ځئ هلته کې به ستاسو رجسټریشن کېږي رجسټریشن به کېږي خو د هغې نه مخکې یو کار دی چې هغه د سیم چلیږي نو د سیم د وجې نه چې دی رجسټریشن یې بند کړو چې رجسټریشن بند دی ځکه چې موږ سیمان ورکوو نو سیمان چې دي هغه اوس هم شروع دي ورکوي رش چې دی هغه کم شوی دی خو هلن ساعت چې دی هغه وایي چې رجسټریشن چې دی دا اوس نشي کولاوېدلی او د روژې نه وروسته چې دی کېدی شي دا کولاو شي د روژې نه وروسته کولاو شي د هغې نه وروسته بیا تاسو رجسټریشن کوئ که چا ته دوباره اندراج ولرئ تاسو هم دوباره اندراج کولی شئ کله چا هغه بلاک کړي نو هغه به هم لاړ شي او دوباره رجسټریشن به وکړي خو اول نمبر به خپل تاریخ ګوري چې کم تاریخ یې راته ښوولی نو د هغې تاریخ نه وروسته چې دی تاسو دوباره اندراج کولی شئ